بسم الله الرحمن الرحیم. تتعلق بترکة المیت حقوق اربعة مرتبة. انسان چې کله وفات شي د په مال کې 4 قسمه حقوق لازم شي. اولنې حق يبدأ بتکفینه وتجهیزه من غیر تبذیر ولا تقدیر. د کفن دفن ټول خرچه باول د مال نه وویستل شي. شریعت د سړي د پاره کفن مسنون 3 کپڑے ګرځولې دي: ازار، کرتا او صادر. او د ښځې د پاره 15 کپڑے ګرځولې دي: ازار، کرتا، صادر، تهبند او سینه‌بند. د دې عدد مسنون نه زیات کفن کول اسراف دی او د دې نه کم کول دا بخل دی. شریعت د دوانو نه منع فرمایلی ده. البته که ورثه په کفن کې زیادت کول غواړي، په اعتبار د قیمت سره اضافه کولی شي. قیمتي نه قیمتي کفن د خپل مړي دپاره اغوستی شي، جایز دی. دویم حق د مړي په مال کې ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. د کفن دفن د خرچې نه پس چې څومره مال باقي پاتې شو، بدې کې بعد د مړي قرضې ادا کولی شي. د مړي په ذمه چې د خلکو څومره قرضې دي ټولې به ادا کولی شي. بیا دلته فقها فرمایي خو په بالفرض کو د صحت په حالت کې خلکو نه قرضې کړي دي او بیا د مرض په حالت کې د خلکو نه قرضې کړي دي، نو اول به د صحت والا هغه قرضې ادا کولی شي، بیا به د مرض والا هغه قرضې ادا کولی شي. په هر صورت د په ذمه چې د خلکو څومره قرضونه دي ټول به ادا کولی شي. دویمه مسله فقها دلته ذکر کوي کو چرته د دې سړي په ذمه باندې د ښځې مہر پاتې و چې دی ورته مہر لیکلی و، اکو د سونې په شکل کو د ځمکې په شکل کې وي او کو د نقد د روپۍ په شکل کې، نو په هر صورت کې به دغه مال کې به د ښځې مہر هم ادا کولی شي. د ښځې مہر د انسان په ذمه باندې قرض دی او دا لازم دی. در هغې پورې دا نه معاف کېږي څو پورې چې ښځې په خپله د زړه په خوشحالۍ سره معاف کړي نه. نن سبا د مہر معاف کولو دپاره مختلف قسم حیلې کېږي. کوشش دی چې ښځه ماته خپل مہر معاف کړي، مجبورۍ یې دی ته چې ښځه ماته خپل مہر معاف کړي، خو لیکن داسې کول جایز نه دی. دا انسان ظالم دی چې د ښځې مہر نه ادا کوي. البته خو د زړه په خوشحالۍ سره یې ښځه په خپله معاف کړي نو بالکل معاف کولی شي، خپل حق دی معاف کولی هم شي او اخیستی هم شي. دریم حق د مړي په مال کې ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. د کفن دفن خرچه به هم ترې وباسي. دویم د مړي چې څومره قرضې دی به هم ادا شي. دریم کو د مړي وصیتونه کړي چرته، نو هغه وصیتونه به یې نافظېږي، خو کم مال چې باقي پاتې شو د دغه مال په 3مه حصه کې به دغه وصیتونه نافظ شي. مثال په طور باندې مړي وصیت کړی دی چې زما په ذمه باندې د یو میاشت منځونه دي، د دې فدیه ورکړئ، یا زما په ذمه باندې د یو میاشت روژې پاتې دي، د دې فدیه ورکړئ. نو داسې قسم وصیتونه به د مړي باقي مانده مال چې کم پاتې شو د دغه مال په 3مه حصه کې به دغه وصیتونه نافظ شي او دغه فدیه به ورکړي شي. دلته فقها یو مسله بیانوي چې یو سړی د خپل وارث دپاره وصیت کولی شي کو نشي کولی. نو زمونږ د احنافو مسلک دا دی چې د خپل وارث دپاره وصیت جایز نه دی. مثال په طور باندې یو سړی مړ کیږي او د خپل زوی دپاره وصیت وکړو چې زما د مال نه دله 1,00,000 روپۍ همداسې ورکړي، د میراث نه بغیر 1,00,000 روپۍ وله ورکړي. نو د مړي دپاره داسې قسم وصیت جایز نه دی چې د خپل وارث دپاره دی وکړي، ځکه شریعت د ورثو دپاره خپلې حصې مقرر کړي دي. د انسان د مرګ نه پس د وارثان به د په مال کې خپلې حصې اخلي، نو مزید وصیت کول د وارث دپاره جایز نه دي. البته خو د غونډو ورثو رضامندتیا موجود وه، غونډ رضامند او بیا دې سړي د یو وارث دپاره وصیت وکړو، نو بیا د غونډو رضامندتیا په صورت کې د وارث دپاره وصیت جایز دی. او که د یو کس رضامندتیا نه نو د وارث دپاره وصیت جایز نه دی. دکه شان کو یو سړی وفات کیږي د خپلې ښځې دپاره وصیت کوي، یا ښځه وفات کیږي د خپل خاوند دپاره وصیت کوي، نو کو چرته د دې نور ورثه نو دا وصیت نافظ کیږي به او جایز دی. او که نور ورثه موجود وو
نو دا وصیت بیا جایز نه دی، دا به نه نافذیږي. دین پس څلورم حق ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنة واجماع الامه. څلورم حق دا دی چې کله د دې کفن دفن مو شو، قرضونه مدا شو، وصیتونه نافذ شو، نو باقي چې څومره مال پاتې شو دا به د دې میت چې څومره ورثه دي په هغې کې به د شرعي حصې مطابق تقسیمولی شي. اوس د ورثو څه حصې دي؟ مثال په طور باندې ښځه وفات شوه، نو د ښځې په مال کې خاوند ته به څومره حصه میلاویږي؟ نو د ښځې حالاتو ته به ګورو. خو د ښځې اولاد موجود وي نو خاوند ته به څلورم حصه میلاویږي، او که د ښځې اولاد موجود نو په دې صورت کې به د ښځې په مال کې خاوند ته نصف نیمه حصه میلاویږي. دکه شان کو خاوند وفات شو نو ښځې ته به څومره مال میلاویږي؟ د خاوند احوالو ته به ګورو. خو د خاوند اولاد موجود وي نو په دې صورت کې به ښځې ته اتمه حصه میلاویږي، او که اولاد یې نه وي نو بیا به څلورمه حصه ښځې ته میلاویږي. همدکه شان د هر وارث حصه شریعت مقرر کړې ده. مش نمونه خروار مې دا د دوه قصوانو حصې مې تاسو ته ذکر کړي. نو هر انسان ته به د خپل حصې مطابق خپله شرعي حصه میلاویږي.